السلام علیکم. دوايانې ولې کار نه کوي نن سبا؟ تاسو به کتلي وي اکثر خلک وایي چې ما ډېر زیات دوايانې استعمال کړي، ما باندې کار نه کوي، چې د دې مین ریزن څه دی؟ موږ چې وګورو ټول نه فرست ریزن د دې دا دی چې اکثر خلک د خپلې خوښې نه معمولي غوندې مسئله شي ورته مرۍ خرابه شي هسې نه درې قسمه انټي بایوټیک استعمالوي خپلې خوښې نه څوک ورته وایي دا استعمال که هغه راولي استعمالوي نو یو مسله د هغې ته وایي ريزسټنټ دا جوړېږي لکه هغې ته موږ ویلی شو چې انټي بایوټیک ريزسټنټ او ټي بي ريزسټنټ او ملریال ريزسټنټ نور هم کیدای شي نو مطلب دا چې دوی ته ډېر وخت استعمال که د خپلې خوښې نه نو بار ته یو ګولۍ راله استعمالوي چې معمولي مرۍ دې خرابه شو میډیسن راواله استعمالوي لکه مطلب ځینې خلک اکثر راشي دکان کلینیک ته نو هغه وایي چې دوه درې قسم انټي بایوټیک راولي معمولي غوندې مرۍ خرابه وي دوه به ترې راکړه هغه واچوي یو ځای بیا چې لږ وخت وشي لږ وخت بعد نو ده باندې ګولۍ کار نه کوي دغه میډیسن پې کار نه کوي ځکه بار بار استعمال کړي د خپلې خوښې نه مین ریزن د دویانو د کار نه کولو دغه دی بیا خلک وایي زما ډېر زیات وخت علاج وکړو زما بیماري نه وځي ډاکټران څه باندې نه پوهېږي هغه ټول نقصان د ده وي چې معمولي شان مسله مو ورته راغلي بس ده په میاشت کې بې شماره سوه ګولۍ خوړلي نو دغې د وجې نه ريزسټنټ راشي ريزسټنټ مطلب د جراثیمو یو داسې سیسټم جوړ کړي ستا بدن کې چې ته ګولۍ ور اچې هغه د هغې خلاف کار کوي هغه ګولۍ اثر دله واپس ختموي بس تشه ګولۍ پاتې کېږي نو څومره چې ته زیات استعمالوي او خاص کر د ډاکټر د پرسکرپشن نه د هغې د لیکلو نه بغیر استعمالوي د دې چانس ډېر زیات وي نو دې ته موږ ویلی شو ريزسټنټ دې کې ډېر زیات قسمونه وي که اوس یو کس ته ډېرې زیاتې ګولۍ خوړلې دي مخکې او اوس او کار پرې نه کوي نه ټیک کېږي پهله خو چې خپل ډاکټر سره مشوره وکړي ټولو کې دا ښه وي دویم دا دی چې هغه له پکار ده بیا کلچر ټیسټ وکړي کلچر ټیسټ کې به درته پته ولګي چې کوم دوایانې په تا باندې کار کوي او کم نه کوي دغې ته موږ ویلی شو انټي بایوټیک ريزسټنټ یا ملریال ټي بي هغه بیا یورین نه هم کېږي تشو میتیازونه او وینې نه هم کېږي دا خو ټول نه پیله وجه دا ده چې د دوایانې کار نه کوي مخکې به ډېر معمولي بیمارۍ د ګولو سره خلک ټیک کېدل اوس ډېرې زیاتې خورو نه ټیک کېږي دویمه وجه چې ده هغه د ریډیوس کمپلین مطلب یو بیمار دی هغه کې اوس مسله ده هغه وایي ما باندې تبه د دردونه دي هغه علاج هغې بیمارۍ لپاره 10 ورځې پکار دي دا یو 2-3 ورځې وخوري تبه غیبه شو بس دوایانې بند دي نو دغې وجې نه بیا پرې راشي بیا که هغه ګولۍ خوري نو هغه موږ چې پیله کومه خبره وکړه ريزسټنټ د هغې چانس پکې ډېر زیات وي نو بیا کېدای شي په ده باندې کار نه کوي دوایانې نو دغه وجه دویمه ده چې مطلب بیمار علامې غیبه شو د دوایانې بندې کړي لږ وخت دپاره علاج وکړي علاج اوږد پکار ده لږ وخت درېیم نمبر چې کوم یو دی 3 نمبر کې سم ډزیز ځینې بیمارۍ دي هغه نه ټیک کېږي که ته هر څومره دغه وکړې د هغې سپیسیفیک علاج ټوله دنیا کې یو ځای کې نشته لکه هغې کې ډي ایم ډایبیټس ملیټس ورته موږ وایو لکه د شوګر بیماري هغه بس کنټرول کېږي هم به ته ګولۍ استعمالوې کنټرول به یې ساتي ورپسې چې کوم یو دی هغه اټو ایمیون ډزیز ورته وایي ډېرې زیاتې بیمارۍ دي اټو ایمیون ډزیز لکه داسې بیمارۍ له د ایمیون انسان کې خپل سیسټم د جراثیمو خلاف کار کوي هغه دننه ستا باډۍ کې یو پارټ باندې شروع واچوي چې دا چېرته جراثیم د هغې باندې اټیک شروع کړي دې ته وایي اټو ایمیون ډزیز هغه بیا کنټرول کېږي ختمېږي نو ډرګ انټرکشن څلورمه وجه چې دوایانې کار نه کوي ډرګ انټرکشن خو دا بیا د ډاکټر غلطي کېدای شي دا ډرګ انټرکشن نه وي مطلب دوه ګولۍ یو بل سره یو ځای شي یو بل اثر ختم کړي نو داسې لکه اوس که معدې شربت یو کس استعمالي انټي سیډ شربت یې لکه که هر یو راولي میوکین راولېږي اوس که نورې شربت او دا ته انټي بایوټیکو سره ورکړو یو ځای نو دا به د دې ابزابشن مطلب کولمونه جذب کېدل د اینې ته تلل دا به بند کړي نو چې بند شو نو دوایي به یا نیم اثر شي یا به ختم شي نو دې د وجې نه هم د دوایانو اثر کمیږي دا څلورم نمبر پنځم نمبر چې کوم یو دی رانګ ډایګنوسس مطلب یو کس ته یو بیماري ده او ته ولې علاج او میډیسن ورله د بل څه ورکړي مطلب یو کس ته به د ملاریا د وجې نه او ته ولې همداسې انټي بایوټیک ورکړي چې ته کېدای شي مرۍ انفیکشن یا بله مسله وي د دې دپاره نو چې هغه ورله ورکړي نو بیماري یو ده او ته ولې علاج د بل څه ورکړي نو ضرور به دا راټیک کېږي دا څلور پنځه وجې د دې دي چې میډیسن ولې کار نه کوي اکثر خلک وایي میډیسن کار نه کوي خو دې کې به ضرور یو وجه وي